سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داد دورہ تفسیر 2020 نهم نمبر درس ہے او دا د دورہ تفسیر نمخ کے یا د سورتون د خلاصو نمخ کے تقریب الاذہان لپارا او دا مشکلات چې کم پیدا شي دي د دې اصل علل وجوهات خودلو لپاره یو څو درسونه دي. گزشتہ درس کے ما دا وې اتم نمبر درس کې چې مستشرقین او مستغربین زمنګ د متن متین د کتاب الله په تعبیر او تشریح کې کامیاب شلا. زمون شروحات مشکوک مخدوش او مات کړه او خپل تعبیر او تشریح په دنیا کې غالب کا. آغا تسلسل سرا پدې کې چې کم مستغربین استعمال شلا اولا اصالتاً آغا د جزیرة العرب سلفیان صاحبان دا جدید سلفیان قدیم سلفیان خوریر محترم خلق دے او جدید سلفیان بنیاد څنګه کې خود رشله دی منی ما بحث وکړه او د آل سعود او د آل شیخ تقسیم می درته وخود مصیبت راته د قتل جوړ شو. دا تیل چې دغلته پیدا شي دي پټرول دی پټرول هغه ورو لګاو په دنیا کې چې تبعی وکړه او بیا امریکې یو دویم تعبیر و تشریح د مستشرقینو او د مستغربینو د فلسفې د لاندې تیار کا او غیله د اخوانیت نمور کا او د دین یو جدید تعبیر و تشریح په دنیا کې ظاهر کا. دغه اخوانیانو مشرانو کې په مرکز کې دنا حسن البنا صاحب دی او سید قطب سے دے او په بر صغیر کې استاد مودودی صاحب دے. د دو افکار یو دي. دا خبره ما وکړه چې دو چې خپل نسبت رشید رضا یا په بر حضرت جمال الدین افغانی ته کوي دا سراسر دروغ دي، غلط دي، اتهام دی، افترا ده. اس تعلق د دو هغو سره نشته، نه د هغو دو سره دی. د اواخرو کې چې کله یا د نمخ کې په خبرې هم ځان پوه کوي په دغه وخت کې چې دا حسن البنا صاحب په وجود کې راغی، بیا دا قطب صاحب راغی، بیا ورپسې استاد مودودی صاحب. نو دی وخت کې دو یو بل کارم وکړو چې د دنیا دا غټې دو جماعتونه اهل سنت والجماعت او اهل تشیع یعنی تسنن و تشیع حضرات دی خلقو دا کارونه وکړو چې دا اهل تشیع هم ځان ته رانږدې کړه. نو موږ په ایران کې وکتله چې د حسن البنا کتابونه به ایران چاپ کولو، تقسیمولو به ترجمې به والا کولې. د سید قطب کتابونه به ایران چاپ کولو. دا د خمینی صاحب د راتلو نه مخکې خبره ده، رضا خان په زمانه کې دا کتابونه والته چاپ کېدله. استاد مودودی صاحب کتابونه به هم هلته کې چلیدله او د هغو کتابونه به هم د دو په مطالعه کې وو. په دې خو تاسو ورسېدی که نه؟ د هغو کتابونه چې دي د روافظو چې کوم کتابونه دي هغه به هم د دو په کتبخانو کې پراته وو، دو به مطالعه کولې. ادا ځان سره یو ډېر داسې دی او محبت غنې دغه او د دو. نو د هغې نقصان دا وشو چې
مونږ له خو څه فایده را نه کړه، خو روافضو ډېر لوی یو عدد د اهل تسنن په ډېر غلطو لارو باندې ځان سره یوځای کړه. او هغې کې خو اکثریت هم باطنیان. نو داسې یو جدید ماډل د اسلام یې جوړ کړو چې هغې ته بیا موږ نه روافض ویلی شو نه ورته خوارج ویلی شو. یعنی هغه قدیم روافض او قدیم خوارج ورته نه شو ویلی. یو خو د دې روافضو تجدید چې کوم دی هغه اسماعیل صفوي کړی دی. تاسو دا خبره ذهن کې کېده طلبا حضرات خاص طور باندې چې دا شیعه خو د حضرات صحابو نه شروع شي دي، شیعه او سنیان، بلکې تسنن دا یا اهل سنت دا اصطلاح لږ وروسته راغله. دا شیعه مخکې پیدا شي دي د صحابو په دور کې، لیکن هغه شیعه په معنی د لغوي شیعه دي. یعنی ان هذا الرجل من شیعة علي، ان هذا الرجل من شیعة عبد الله ابن زبیر. نو دا شیعه په لغت معنی باندې دا یعنی دا د حضرت علی د جماعت سړی دی. هغه مصطلح شیعه هغه وخت کې نه و، په لغوي معنی باندې د هغه جماعت کس شمارېده. نو انه من شیعة عمر هم ویلی شي، انه من شیعة عبد الله ابن مسعود هم ویلی شي. بیا د دې نه وروسته لږ ونې چې کوم دا د کربلا دا معامله وشله او دې کې ظلمونه وشله او اهل بیتو سره ظلم وشه، نو بیا لږ ونې دا خلک چې دی را منظم شه. په دې کې اکثر دغه خلکو چې کوم دا قاتلو دو را منظم شله او بیا یې ځان له یو ګروپ جوړ کړ، بیا یې ورو دا ګروپ یې منظم کړ، نو اثنا عشریه یې ځان ته نوم کېښوده. نو بیا یې لاسو ګزاره کوله، یعنی څه حده پورې دو بیا هم ګزاره کوله. خدا شی چې د اسماعیل صفوي ته راورسېده، نو دې کس بیا ظلم وکړه. د بیا دا شیعه اثنا عشریه مذهب یې ګډ وډ کا، یو جدید داسې ماډل یې جوړ کړ د شیعیت چې هغه نه هغه اثنا عشریه و نه څه بل څه شی و، یو روان شکل یې جوړ کا. داسې رسمونه رواجونه او شرکیات او کفریات او باطني سیسټمونه یې پکې فټ کړه چې هر څه یې کته بره کړه. نو د تاریخ شیعیت باندې ګورئ دا هم لږ ونې به خیال ساتئ چې دا ابتدا کې خو صرف دا شیعه لفظ د جماعت په نوم استعمال شوی دی، هغې سره موږ اختلاف نشته دی، صحیح خبره ده. دو ورونو کې درې ورونو کې یو کله یو ورور سره کله بل سره، او بیا وروسته چې کله د اثنا عشریت مسله شروع شوه دا هم بیا قابل برداشت شوه. لیکن دا وروسته د اسماعیل صفوي نه وروسته چې کوم دا فساد شروع شو په روافضو کې، دا د برداشت نه بارو بیا دا برای راست بیا د قرآن نصوصو سره ټکراوېده، احادیثو سره ټکراوېده او ډېر د اسلام یو بد شکل په وجود کې راغی، یو زخمی اسلام راغی. نو دې اخوانیانو حضرات دغه خلکو سره یې داسې ملګرتاګانې شروع کړي او دا ځان کې خلط ملط شله، یعنی دا تقیه په دو کې مراله. بیا چونکې په جزیرة العرب کې دا سلفیان او اخوانیان دو ځان کې شریکو د مذاهب اربعو په اهانت او ختمولو کې، نو د دو ټولو ځان کې یو روابط وو. نو د هغه روابط په بنا باندې بیا به دو یو بل ته ډېر ښه په نظر کتله. دغه عربو به د ایرانی جینکۍ ودولې او په مدینه کې به وله ځمکې هم ورکولې، ان تر دې چې په دې عربو کې د متعې جدید شکلونه پیدا شله چې وناسا، مسیار، وسفار، نکاح اللیلی وغیره وغیره، یعنی هغه هیلهګرایو په لارې باندې
اقا شی چې کوم و اقا خو نوم یې ولا بدل را بدل کړه دا ټول څیزونه په وجود کې رااله او دا مرکز یې رااله داسې بدبوداره کړه. او په دغه وخت کې دغه قرضاوي چې دی اوس ځان د اخوانانو مشر ګڼي د کتابونه سعودي هم چاپ کړه په نصاب کې کېښودل او د هغو کتابونه دلته داسې یو پروګرام سټارټ و. خو ناڅاپه حالات داسې راغله چې ګریډر اسرائیل اصل هدف خو د علما یهودو نصارا ګریډر اسرائیل و. نو ګریډر اسرائیل لپاره هغو ته دا ضرورت و چې بی دغلته دا کم خلک چې ځان ته چپګران وي یا د اتحاد جماهیر شوروي سره ځان ملحق ساتي لکه شام شه روس سره تعلق بین الاقوامي دنیا په سیاست کې او عراق شه روس سره تعلق لیبیا د روس سره تعلق کافر مرتد خلک نو خو تعلقات دې غاړې ته یعنی دنیا په دوه بلاکو تقسیمونو دا د مشرقي بلاک یعنی روس سره تړلې خلک وو ادا نو ټول مغربي بلاکو مغرب سره تړلې وو. نو بره به د دې دوه خامارانو چې په ځان کې څه کشمکش جوړېدو نو هغه به تر اخر غلامه پورې د هغې اظهار کېده. نو د ګریډر اسرائیل لپاره لوی مزاحم په جزیرة العرب کې یو صدام او یو چې دی دا قذافي و. نو دې ته نه تیاره ده. د نن نه 15 یا 40 کاله مخکې غالبا 15 او د 40 ترمنځ مخکې د عرب لیګو چې کوم اجلاس راغلی اته بیا وګوره که نه تړون دی تا د خدای ړونګي که نه ته وګوره 15 کاله مخکې چې کوم د عرب لیګو اجلاس راغی او دا ایجنډا یې کېښودله چې یهود او د نصارا افواج په جزیرة العرب کې داخلېدی شي که نه دا موضوع بحث وه. نو په دغه موضوع بحث کې غالبا دا رای چې کوم ده دا مصري اغسته. نو مصري اعلان کو دا علي سعود دغلته ناستو دا یګه او شاته یو ښځه هم یګه کېنولې وه دا جاساسه ورته شاته بلکل برخ ناسته وه لکه دا ټرمپ چې اوس راغلی یو یګه ښځه ورسره هم ناسته وه دا جاساسه د سره هم شاته یو جاساسه په دغه اجلاس کې ناسته ده. بیا یې وګوره ښه په دوربین سره وګوره که نظر دې زما په شان دې لږ کم وي نو بیا دغې سره یې وګوره عینکو سره یې وګوره زه خو لرې خو ماته ډېر صفا ښکارېږي نږدې راته لږ ونې دا حاشیه ماشیه دا ځینې حروف نه ښکارېږي نظر زما صحیح دی. او بصیرت خو خدای ماله راکړ دی. نو دغې کې دا رای اخلي چې راتلی شي پلانې ملک نو هغه به وي چې ها راتلی شي یهودو نصارا افواج راتلی شي بل راتلی شي بل راتلی شي. دا رای او صدا مې چې زه خو دې سره دغه اجلاس ته نه ځم او خو لږ ونې داسې دماغونه تیز وم هغوی دا اجلاس چې په کومې خبرې راو دا خبره دې سره نه غلطه ده سره نه دا خبره نه منم چې یهودو نصارا به جزیرة العرب ته ولې راځي د دوی څه کار دی دلته مونږ عرب یو. کمال اتاتورک خو مړو دا جمال عبدالناصر هم مړو دا خلک د دنیا نه تللی وو. نو دوی چې کله چې دا اجلاس ورسېده قذافي ته نو هغه غوسه شه په دغه اجلاس کې بیا وګوره راپاسې دغه فایل یې هم وغورځاو او په غوسه ووته. دغه وخت کې ته د علي سعود د ډبوس چې کوم دی دې ته وګوره هغه وخت کې چې دی څنګه تاو راتاو شي او دا جاساسه څنګه تاو راتاو شي څه خبره مو وکړي خو د دوی د عربي عامي غونې عربي د بازاري دې باندې سړی سم پوهېږي هم نه چې څه یې ووایي څه خبره یې هم وکړه او فیصله یې دا وکړه چې یهودو نصارا جزیرة العرب ته داخلېدی شي. او هغه وخت کې د یهودو نصارا علما ووایي چې دا صدام او دا قذافي سره د دې بټونه دا به د دقه مذهبیانو په لاس موږ ځای ته رسوو د دقه مذهبیانو په لاس به موږ ځای ته رسوو. دومره مذهبیان اوس په دې خاورو کې موږ پیدا کړي دي. دا درې واړه بیا په ترتیب سره
زه ته ورسوله. نو چې کله زه ته ورسوله او دا عنوان یې ولا ورکړ چې ملوک ختم کړي، نو چې ملوک ختم کړي نو دغلته خدا علي سعود ملوک دي، نورم ملوک دي. نو په هغو باندې پل پوله کولګي چې یاره دا خو اوس زمونږ نمبر هم را روان دی. قذافي ووجه، صدام ووجه، په مصر کې ګډوډۍ شروع دی او اوس بهار عرب هم شروع کړو. دا نوی فکر یې ورکړ ربیع العرب. ما هغه وخت کې هم تقریر کې ویلي ما دا ربیع عرب نه دی، دا خزان د عرب دی. د عربو دا شته پاڼې بارتاوي شي مای ګلالی او ملالی به اوس په دې شکلونو کې نه وي، ټول تیتر بیتر به شي د معامله. هغه وخت کې موږ باقاعده دې باندې بیانات وکړه، ډېر کلاو انداز کې وکړه، صفا خبره وکړه، ډېرو خلکو به اورېدلي. زاړه تقریرونه رایاد کړئ، 20 کاله، 25 کاله، 30 کاله، 35 کاله مخکې چې کوم موږ 38 کاله مخکې چې کوم تقریرونه کړي دي او واورئ. نو دغه وخت کې چې دوره روان شله او دا پروګرام یې د اخوانیانو په سر کېښود چې دا پروګرام به اوس تاسو سرته کوئ، د بهار عرب دا د ملوکو ختمولو ده. نو په دې وخت کې دا سلفیان د اخوانیانو نه جدا شله. د خلکو چې په خراسان کې څه کړي دي هغه جدا داستان دی. اب د طبیعت بل درس کې کومه، دا خو د جزیرة عرب دا ابتدایي خبره درته کومه چې دو بیا یو بل نه جدا شله. نو یکدم اخوانیانو اعلان وکړو چې کم ملایان چې سلفیان دي او زمونږ خلاف شله او د دې ملوکو د حفاظت خبره کوي او دې لپاره قرآن آیاتونه او حدیث راوړي، هؤلاء علماء سلاطین، دا د بادشاهانو مولیان دي، دا داسې دي او هغه شانتي دي. او مختلف انجنټان د سلفیانو خپل تحفظ لپاره په اقصا کې په مصر کې هم خریداري وکړه، چینل یې ولا ورکړې، پیسې ورته ورکړې چې تاسو زموږ په حمایت خبره کوئ. یو درته ښودی شم، پلانې د پلاني زوی دا پلانې دا د هغوی ایجنټ ته پیسې هغو ورکولې. نو هغو په اعلان وکړو چې هؤلاء علماء سلاطین، او دلته نه دوه ورپسې راوچورلېده چې دوی هؤلاء علماء دموکراتیه، چې دا اخوانیان دي جمهوریت مولیان دي او جمهوریت کفر دی. بس جنگ شروع شو. موږ یاره خوند خو وکړه. دوی امام ابو حنیفه ختمو، امام مالک ختمو، امام احمد ابن حنبل ختمو، قدیم سلفیان بدنام کړه، او دو امام شافعی ختمو. خدای په ځان کې ورغلل، په ځان کې ورغله، یو بل په غوښو شروع واچوله او بیا تر دې ځای پورې هم لاړه او دلایل یې راړه. دلایل موجود دی، ویې ګوره، ړوند نه یې، دا نورې قصې پرېږده، ته دې ته راشه. دومره دلایل یې راوړه، د انبارونه یې ډک کړه. اخوانیانو داسې دلایل راوړه په ثبوتونو سره، په دستخوندونو سره، په تاریخ رقم سره، چې علي سعود او علي شیخ دا د برطانیه ایجاد دی. انهم من صنیعة برطانیه. او دور پسې راوچت شله، دور پسې هم دقه شانتې ثبوتونه راوړه، انبارونه یې ډک کړه، کتابخانې ډکې کړې چې دا اخوانیان انهم من صنیعة امریکا. نو موږ دا مو شکر دی چې د کور د دننه نه ثبوتونه فراهم شله، اعترافات وشله. بیا خدای پاک په دو باندې دا یو چړق راویسته، یو اسمان نه یو تندر پیدا راغی چې بیا دا اخوانیان هم په ځان کې تقسیم شو. نو ځینې اخوانیان جهادیان شله او ځینې اخوانیان علمي شله. اخواني علمي، اخواني جهادي، الاخوان على القسمين، اخوان علمي، اخوان جهادي، او دو په ځان کې غوبل شروع کړه. هلته سلفیان بیا په ځان کې په دوه قسمه شله. نو خو سواد اعظم مات که که نه، هغو بیا په دوه قسمه شه.
سلفي علمي سلفي جهادي په جزیرة العرب کې یو غوبل شروع شو. دغه دورانیه کې دا اجلاس چې کوم د عربو راغوښتی شو دا یې ویلي چې به دا یهودو نصارا افواج جزیرة العرب ته راتلی شي. دغه وخت کې دا موجوده شواله چې کوم راغل دی دا ټول جزیرة العرب مشر اوس جوړېږي او د بیت الله بې عزتي وکړه، تکویني عذابونه په دنیا کې شروع شول او تشریعي عذابونه را روان دي. دا شواله لا پیدا شوی نه و، دا د هغې نه وروسته پیدا شوی دی. د دغه اجلاس او د یهودو نصارا د راتلو نه وروسته دی پیدا شوی دی. بیا د ده باضابطه باقاعده تربیت په یهودو نصارا په جولای کې شوی دی. او بیا د ده د سټوډنټۍ دور چې کوم ملګری دی یارې غارې دی هغه هلک دی چې هغه د ټرمپ زوم دی او هغه کټر یهودي دی. ټرمپ خپله لور چې ده هغه یو کټر یهودي له ورکړ ده. یهودیانو کې یو شل دی، د یهودیانو په څو قسمه دي، په دې به زه بحث کومه. خو په دې یهودیانو کې یو قسم هغه دی چې هغه کټر یهودیان دي، لکه دا پښتو ژبه چې خلک وایي دا ټول پښتانه دي، خو په دې پښتنو کې هم کټر پښتانه جدا دي چې هغه ځان ته پښتانه وایي. بیا یعنې سواتیان هم پښتو وایي، اسواتیان هم پښتانه دي، خو دغه پښتانه بیا سواتیانو ته پښتانه نه وایي، وایي چې دا سواتیان دي. اسواتیان دو ته پښتانه وایي چې دا پښتانه دي. نو څنګه چې د پښتنو کې دننه پښتانه دي داسې په یهودیانو کې دننه هم کټر یهودیان دي. هغه کټر یهودیان خپل لور یا زویله بل ښځه نه غواړي، خپل د نسب نه خلک غواړي او کې دا شی شته. خو دلته کې داسې یو حالات پیدا شول چې ټرمپ خپله لور هم دغه کټر یهودي له یې ورکړه. ځوان هلک دی او ډېر ښه شکل و صورت والا خدای ورکړی دی، هغه اسرائیلي رنګ پکې موجود دی، هغه له یې ورکړه. دا اوس یو بل نسل تیاریږي په دنیا کې. قرب قیامت دی، د دجال د ظهور وخت دی او د حضرت عیسی د نزول او د مهدي د ظهور وخت دی. یو عجیبه نسل تیاریږي. د دو چې کوم مخکې اولاد پیدا کېږي نو مور به عیسایڼی او پلار به چې هغه کټر یهودي. او دا موجوده عمومي طور باندې چې کوم دا نصارا دي او دا دو اهل کتاب نه دي پاتې شوي، خو د په دې غرونو کې او داسې لږ لږ هغه اهل کتاب یې شته دی، کټر عیسایان لا یې شته دی په دنیا کې. دا شبه دې هم په زما یو مخکې مذاکره کې خبره شوې ده چې په هغې کې دې رانشي. او هر وخت کې موږ دفعه ځکه کوو چې هره خبره به پوسکنده مې ووایم، سرمن به وباسو. ګڼې د ده په کپاره کې صرف اشکالات پیدا کېږي. د ده کپاره داسې جوړه نه ده، دا د وخت سره د نهمیر نه ناجوړه را روانه ده. د کپاره کې داسې ګول سمه وای که نه، خبره به پکې سمه چورلیده او داسې به وته، خو خبره پکې نښلي نو بیا تر نه وباسو، پیچکس هم اغوستی وباسو چې بګ دا وباسئ درته ته ونښلي. نو دا شواله چې کوم راغل دی، دا شواله د هغې نه وروستو تیار شوی دی. دا شواله ملګری درته ما وښوده چې څوک دی. یعنی دا هغه زوم دی د ټرمپ چې کله زوم په دیواري ګیریه کې کته په هیکل سلیماني باندې دستخط یې کولې، نو یو یهودي عالم ولاړ دی، یو ټرمپ ولاړ دی دغه دستخط وخت کې. دا 2019 کې یا دا کې ته وګوره، نو دې شاته نه راغی دا زوم یې یوازې دواړه ولاړ دي، نو دریم پکې دی راغی. نو چې دی راغی او ټرمپ ورته وکتو نو اخر غیرت یې خو لره، نو دته داسې غوسه شو چې خبیثه دلته کې موږ دواړه ولاړ یو، ته ولې راځې؟ ما خرابوئ، یو مې زومې لور دې را راغستې ده، بل په دستخط کې هم را باندې اوس ته پریشر اچوئ چې زه ستا زوم یم. نو چې داسې بد یې ورته وکتل نو سړی واپس شه، شاته لاړ. هغه هلک څه نوم یې دی؟ تاسو له به راځي، ما له یې نوم نه راځي. دې وجې نه دو په ځان کې په جګړه شوه او په مرکز کې فساد وشو او فساد عظیم وشو. دې لپاره دوی ډېره لویه پیسه خرچه کړه په دغه دورانیه کې
د شلمې صدۍ کې اول چې دو شریکو خو د اخوانیانو سلفیان دو یو ډېر لوی پیسه او تحریرات او کتابونه او نصاب یې جوړ کړ. نو په تیونس مراکش الجزایر کې حضرت امام مالک رحم الله بدنامولو کوشش وکړه. په انډونیشیا کې حضرت امام شافعي د بیزتولو شروع کړه. په جزیرة العرب کې حضرت امام احمد بن حنبل نظریه یې ګډوډه کړه. قدیم سلفیان یې پرېښودله، یو جدید سلفیت یې پیدا کړه. او په زموږ خراسان خاوره کې امارت امام ابو حنیفه دی، نو دلته هم داسې ایجنټان پیدا کړو، ټوکړې مکړې وله ورکړې او دلته کې دا کار شروع کړه. نو دې نه یو ډېر لوی نقصان پیدا شو او په شلمې صدۍ کې یو ډېر لوی بد نصاب تیار شو. لذا هر کتاب چې اخلی ډېر لوی تحقیق په مخکې کوئ چې دا کتاب د چا دی، د کوم ځای نه راغلی دی، کله لیکلی شوی دی، څنګه لیکلی شوی دی، څه حساب کتاب دی. په ایران کې دغه وخت کې یو شیعه سید محمود طالقانی، هغه هم دغه اخوانیانو ګروپ ته نږدې و. اگر چې هغه د خمیني په شانتې بد نه و، خمیني خو ډېر ستر روافظو نه و او صحیح شیعه نظریې منې و. خو دا محمود طالقاني چې دی لږ دغه اخوانیان دغه د دې وجې نه موږ دا اصطلاحات بیا بدل کړي دي، الخارجیة الجدیده، الرافضیة الجدیده. نو دا نه هغه قدیم روافظ دي، نه هغه قدیم خوارج دي، دا جدید خوارج دي او جدید روافظ دي. په دې عرب ډاکټرانو کې یو دوه کسان ډېر محترم دي، استاد صابونی صاحب او شیخ وهبه زهیلی صاحب رحمه الله. استاد صابونی منې خو زما تحفظات دي، ځینې وخت کې د ټول نه مخکې پاکستان کې د هغه تفسیر تعارف ما کړی دی په سن 80 کې، بار نه مې ځان سره راوړی و، 80-82 کې دغلته عربو کې چا مفت چاپ کړی او تقسیمه و، ما سره پروت دی، یو جلد کې دی، څه 20 جلدونه دي. او د باندې خو زما تحفظات دي څه لږ، اگر چې دی هم ښه سړی دی، صالح دی، حنفي دی، مرید دی وغیره وغیره، خو بیا هم تحفظات مې دي. او دا شیخ وهبه زهیلي خو ډېر لوی سړی دی، الله دې والا مغفرت وکړي او برزخ کې د خدای درجات بلند کړي. نو شیخ صاحب، شیخ وهبه زهیلي صاحب په یو مجلس کې برای راست مخامخ د قرضاوي ته وی چې دا شیعهګان تا په موږ مسلط کړي دي او ډېر ورته غوسه شوی دی او ده دا سر کته کړی دی. نو هغه به هم وګورې. نو دا ما لږه غونې نقشه تاسو ته را د شلمې صدۍ د نصاب وښودله چې دا نصاب مخدوش دی، مشکوک دی. نو ډېر احتیاط سره به ته دا تفاسیر هم ګورې او دا اصول تفسیر به هم ګورې، دا مناهج مفسرین به هم ګورې. په دې یو پوره د دې شلمې صدۍ کې عربو صرف یو منهج جوړ کړ دی، ټول عربو. دغه محمد علي صابوني خو څه ګزاره غونې کړ د علوم قرآن کې، هغه دې وجې نه چې دی هم داسې 70-80% ښه سړی دی. او دا وهبه زهیلي صاحب خو په دې باندې داسې هم ښه کار کړ دی، خو منهج دومره واضح جدا نه دی راوړی. باقي د ټولو عرب ډاکټرانو صرف یو منهج جوړ کړ دی، هذا مؤول، دا مفسر معاول دی، دا غیر معاول دی، دا معاول دی، دا غیر معاول دی، دا معاول دی، دا غیر معاول دی. نو کوم مفسر کبیر معول، یعنی معول په معنا د هغو داسې چې یو ډېر بد سړی دی، نږدې لاړ نه شي، د دو صرف دغه منهج دی، هېڅ منهج بل نشته. نو په مناهجو کې به هم لږ غونې خیال ساتو. انشاءالله دا تسلسل به راتلونکي درس کې دې باندې به مزید خبرې. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.